دا زیتون تیل والا ماشین مې راوړی دی له ملتان څخه. نو په دغه باندې دا کار کوم، دا تیل باسم. نو په ښار کې کبارې داسې مانګې وي، بس هغو ته زه دا تیل ورباسم او رسوم یې. بلکې زموږ خپل ځنګلونه شته هلته په کلي کې. زموږ دوم ډېر غټ ځنګل دی، ښه غټ ځنګل دی. بیا هم نور کله دا موږ په پښتو کې شنني ورته یایو. نو دا د درخت دی، دا کومه دانه چې دا پیچ دی دې ته موږ شنني یایو. نو دا شنني خو مخکې موږ راوړو عام آلو ته ماچولو. په دې نه پوهېدو چې له دې څخه دورې تیل وځي، یا دورې مدني والا شی تیل و ایستل کېږي. نو دورې ګټې دي، دورې سیسټم یې دی. نو موږ خو مخکې وخت کې مالو ته اچول ضایع کولو، مطلب ضایع کول، ضایع کېدلو. فیسبوک باندې مې ویډیو ولیدله، بس له هغه ځایه مې دا سوچ جوړ شو، سړی ته راسه دا راوړه. او اوس فلحال له دې څخه چې 1 لیټر موږ ورکوو 2000 روپۍ باندې، د دوو جوړ دی 2500 3000 پورې. نو او چې دا نور اورجینل کې د سپین غږ کې دغه کې دا خو په 8000 12000 څخه 1 لیټر زیاته دی. نو زموږ په ریټ ډېر سسته دي، خو بهرحاله خلکو فلحال یا دورې واسطه نشته ورسره د استعمالېدلو. او که چا کړي وي هغه بیا غواړي، اوس داسې خلک یې 5 لیټره وغواړي، 4 وغواړي، 10 وغواړي، 7 وغواړي. دا 1 لیټر والا، نیم لیټر والا دا خلک بیا کم از کم څه میلاواږي. نو په دې وجه باندې خو زیات زموږ هم بل مشغوله نه وه. سړی دا د کور کار دی، کوچنی هم کولی شي، سپین ږیری هم کولی شي. او سینې وي. نو اوس په دې وجه چې دا فیسبوک میډیا دې شیانو موږ ته ډېر حوصله راکړه او ډېر فایده را په دې شیانو موږ ولد کړو. نو دا ماشین چې فیسبوک یو شی نه وای، دا باندې موږ 20 کاله بعد هم نه خبرېدو. مخکې چې کومې درختو کټایي کېدله، اوس خلک په هغه ویلیو نه ورته ګوري، په هغه نظر نه ورته ګوري. مخکې به یې کټایي ډېره کوله. نو اوس د دې یوه مدني شروع شو، یو فایده شروع شو. زموږ خلک په ظاهره فایده چې یو شي وي بیا دغه قدر کوي. بیا چې تیل د مانګ مطابق موږ تیل باسو، 6 لیټر وباسو، 10 لیټر وباسو، 15 وباسو، یا څورې اډر زموږ یې دغه مطابق یې باسو. او چې ډېر له مخه یې وباسو، موږ دا یایو چې څورې تازه یې هغه دغورې دی بهتره وي. نو بیا خو یو 15 ورځې په دې کې لګاږي، دی صفایي غواړي. اول وار خو دی ویني چې تر ده ووځي، هغه داسې دی تک تورې کله مملیل. او چې بیا موږ کښېږدو، دی بیا خونه چې دی تیل سر ته راوړي. او که د ګرم کوي بیا هم دی خرابېږي. مطلب په نارمل هیټ کې کوم موسم خپل هیټ په هغه کې دی. تقریبا دا اوس 40 کیلو تیلی وي، په 40 کیلو کې موږ 5 لیټره باسو. 5 لیټره وځي په 40 کیلو کې. نو پر 10 باندې تقریبا راځي. نو په دې کې بیا ته صفایي وکړي، 1.5 لیټر تقریبا کچره وځي، 3.5-4 تقریبا صافي پاته په 40 کیلو کې. دا د دې پروسس ډېر سلو دی. مطلب دا چې په ګنټه په نیمه ګنټه کې تا ته د ریزلټ نه درکوي. په 2 ګنټې 3 ګنټې کې به ته 2.5-2 لیټره باسې.